نمبر 1 کې په حروف مفردات ویلي وو. دغه حروف مفردات مو ته معنا مو که وضاحت یې وکړه او دغه په حروف مفردات کې مو ته څو مخارج ادا کړه، الف با تا ادا کړه چې څنګه ویل کېږي. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حروف مفردات معنا ده یعنی ځان حروفونه جدا جدا. او ما ته وویل چې الف او با او تا ادا کړه. الف کې حمزه په سخت اواز سره ادا کېږي، پړه زبر خوله به کولاو کې او په سیده اواز سره به یې ادا کې. لام لاندې زیر دی یا بیا اواز ورکوي یعنی معروف ادا کېږي. په ادا کولو په وخت کې مخامخ بره دوه ثانیې اولیا غاښونه لاندې شونډې منځ ښه نرم حصې سره ولګوئ، بیا به یې ادا کړئ. الف غلطي. الف کې حمزه باندې کړه زبر ویل غلط دي. لام لاندې غټه یا پیدا وول غلط دي. فا په زوی پا ویل غلط دي. با دواړه شونډې په خپل منځ حصه کې په سختۍ سره ولګوئ، بیا به یې ادا کړئ. په دې کې د یو الف برابر مد اصلي هم ده. غلطي. با دواړه شونډې خشکې سین ادا کول، زیات اوږد ویل کوږ ویل، په اخر کې جړکه ورکول غلط دي. تا د ژبې سر او مخامخ بره دوه ثانیې اولیا غاښونو جړو او ورو سره په سختۍ سره ولګوئ، بیا به یې ادا کړئ. تا غلطي. تا په نرمۍ سره ویل، زیات اوږد ویل کوږ ویل، په اخر کې جړکه سوالاتو ما دا سوالات کړي وو، ما تعالی د دې جواب درکړو. اوس تا نه یو څو سوالات کوم، ته به ما ته جواب راکړې. تا جیم. بسم الله الرحمن الرحیم. په تختې نمبر 1 کې حروف مفردات کې مونه د سا او د جیم سولو شو. دغه زه جواب درکوم چې ستا څنګه ادا کېږي او جیم څنګه ادا کېږي. تا د ژبې سره مخامخ د ثناغلیه غاښونو منځ د دنه کنارو ورو سره ولګوئ، په نرمۍ سره او ادا به یې کړئ. دې کې د یو الف برابر مد اصلي هم ده. تا غلطي. تا په تیز اواز سره ویل غلط دي، زیات اوږد ویل غلط دي، خوږ ویل غلط دي، په اخر کې جټکه پیدا کول غلط دي. دا ستاسو سوالو جیم تکسه. جیم د ژبې منځ او بره تلو منځ سره په سختۍ سره ولګوئ او ادا به یې کړئ. دې کې د یو الف برابر مد اصلي، پنځه مد فرعي. جیم غلطي. جیم په نرمۍ سره ویل غلط دي، اوږد مد نه کول غلط دي، اواز پوزې ته راوستل غلط دي او اخر کې خوځول غلط دي. ماشاءالله.